هم ضروری مسئله ده. ټول مؤمنانو مسلمانانو ته په ځان په یول پکار دی او ډیر خلک د دې تپوس هم کوي چې د رمضان المبارک په میاشت کې د روزې په حالت کې پچا باندې غسل ووړي، غسل په واجب شي، نو آیا دا روزه د غسل سره ماتیږي او کنه ماتیږي؟ او یا د پېشمنی په وخت کې څوک په غسل کې د لامبلو ټیم ملو نشو، د غسل په حالت کې د پېشمنی وکي، نو آیا دا روزه چې کوم نیسی نه دی روزه ته نقصان او کراهت ملاویږي کنه ملاویږي او کنه روزه ټیک ده صحیح ده؟ او دریم نمبر دام ډیره ضروری مسئله ده چې د رمضان المبارک د روزې په حالت کې انسان غسل کوي، لام بینو په کومه طریقه باندې بده غسل وباسي؟ اول نمبر چې د روزې په حالت کې پچا باندې غسل واجب شو او دو را پاسې دو غسل په واجب شوی، نو دا مسئله یاد ساته چې د روزې ته هیڅ نقصان نه رسی، روزه بالکل درسته. دویم نمبر چې کم کس پېشمنی کوي او دې په غسل کې دی او 10 4 دام دیو کې او د غسل په حالت کې کده پېشمنی وکړو، نو روزې ته هیڅ نقصان او ضرر او کراهت نه رسیږي. او دریم نمبر چا باندې چې د روزې په حالت کې غسل واجب شو او دې لام بي غسل وباسي، نو طریقه د غسل ادا ده چې عام حالاتو کې دې څنګه لام بي اول او 10 4 دامو کې بیا لاسونه وینځي، بیا استنجا کوي، بیا د نجاست ځای وینځي، بیا پټول بدن باندې اوبر واچي، دغه رنګ په روزه کې غسل وباسي. خو یو مسله به یاد ساتي چې د روزې په حالت کې با خلی ته دومره وبنا چې څنګه د اوبې دن تیر شي، غرغړې بډیر نه کوي، پوزې ته بډیر دن وبن رسي، اسنه اوبې تیر شي. نور چې کوم عام حالاتو کې انسان غسل کوي عمدت کشان غسل وکي، خود روزې په حالت کې با په خله کې ډیره مبالغه نه کوي، غرغړې به ډیره نه کوي. رب ذوالجلال دې زمونږه او تاسو د ټولو د روزې خپل عظیم بارگاہ کې په ډیر څه باندې قبول او منظور کړي.